عبادت کوي نو د بیبي مریم د عبادت قابله نه ده چې تاسو ورته عبادت کوئ عبادت صرف د الله په کار دی هغه الله چې کوم د بیبي مریم رب دی کوم د حضرت عیسی علیه السلام رب دی هغه ذات ستاسو هم رب د عبادت ورته وکوئ نو لہذا مزید توضیح چې کوم نن هغه دلته نه کیږي علما وایي فاتخذت من دونهم حجابا نو یو قول مې درته ویلو چې دی بیبي مریم چې کوم دی که نه دی بیبي مریم دا د مقام کې چې دی خلوت اختیار کړو نو دی غسل کو نو علما لیکي وایي دا پرده کول دا د انسان فطرت دی دا د انسان نیچر دی اگر چې کوم خلق خو ځان ته په حقیقت کې په ظاهره کې ځان ته نصرانیان وایي خو د پردې اهتمام نه کوي نو هغې خلقو ته تعلیم دی چې پرده ګورې دا د بیبي مریمې طریقه د خپل ځان د پردې خیال یې ساتلی دی نن دا چې کوم هغه ځان ته په نوم باندې خو ځان ته عیسایان وایي دا چې کوم مغربي دنیا ده د دقې مغربي دنیا د پردې اهتمام څه کوي چې هغه خپلې کپړې هم چې کوم نه هغه لرې کړي ښه خپل لباس هم ختم کړی صحیح شوه او بیا اکثر چې کوم نه هغه ابرز یو ملګري راته ټلیفون کړو وی دي هغه کپړې هم چې کوم نه هغه داسې مختصر غونتې اچولي ښه نو زه وایم دا مختصر کپړې په دې بنیاد باندې اچولي چې که چېرته دغه لرې کوي خو دا انسان بغیر د کپړو نه خو دی که خپل ځان ته وګوري که نه یو ډېر د زناور نه یو ډېر ناشنا ښکاري ښه یو ډېر بد ښکاري دی انسان ته خپل ځان ټیک شوه خو دا دی چې دغه اگر چې مختصرې کړې خو لرې کولی نشي نو لهذا پرده دا چې کوم دی که نه دا د بیبي مریم هغه طریقه ده نو پکار ده چې زنانه که هغه سري که هغه عیسایان دي که هغه یهودیان دي که هغه مسلمانان دي په هغوی باندې پرده لازمه ده د خپل بدن حفاظت د خپل بدن پرده چې کوم نه هغه دا پې ضروري ده خو زه ډېر په افسوس سره وایم عیسایان دي زمونږ مسلمانان نن چې کوم نه هغه په کوم طرف روان دي ښه زمونږ د مسلمانانو د پردې حالات که تاسو وکتل هغه ډېر په بل طرف شو ښه دا زما په خیال دی لږ وخت کې تقریبا د دې 2000 نه په دې مخ نه دی د دې 2000 نه خصوصا بیا د دې 2010 نه په دې مخ بیا خبره ډېره بل شان شوه او روشن خیالي وي دغه د کن او جی چې کله هغه 2000 دا فکر شروع شو که نه بس سیسټم بل شان شو تر تقریبا 2000 پورې د خلقو په نظر کې حیا وه د خلقو عقل کې حیا د خلقو کردار کې حیا خو چې کله د تقریبا د 2000 دا فکر شروع شو نو د خلقو نه حیا ولاړه او اوس خو ورپسې 2022 دی اوس ورپسې 2022 دی چې دا کومې نوې نخرې کومې نوې طریقې چې کوم نن هغه دا خلک کوي نو ټیک شوه نو زه وایم خصوصا دغې پلارانو له دغې رونو له او دغې خاوندانو له دی له چې کوم نن هغه پکار دی چې دی د خپل ځان د جهنم نه خلاص کړي د دغې زنانو له د لږ اواز ورکوي ښه روایاتو کې راځي وایي د یوې زنانه د وجې نه به 4 نارینه جهنم ته ځي 4 نارینه یو سره په هغې کې د یو به زوی رور به پلار به او خاوند به دغه 4 نارینه چې کوم نه به جهنم ته ځي که چېرته دا د دې دغه کرداري لکه په نن په معاشره کې چې څه دي نو نن په معاشره کې چې څه دي لهذا زه یو خصوصي درخواست چې کوم نن هغه د خپلو مشرانو ته کوم چې کم از کم د خپلې پردې خصوصا د زنانو د پردې ډېر زیات اهتمام وکوي ښه ډېر زیات اهتمام وکوي ځکه ډېرې زنانه چې کوم دی د زنانه عقل یې سره عقل ناقص دی عقل نیم دی نیم عقل دی خو لیکن څه چل کوي د پوره عقل والا راغورځول ورته داسې ښکاري لکه چې بس په سیکنډونو کې ښه دا پوره عقل والا بس په سیکنډونو کې داسې راوغورځوي که نه چې دی څو په ځان پوهېږي که نه نو بیا د اوچتېدو او د پاسېدو بند بنا وله نه ورځي څه بند بنا وله نه ورځي لهذا کوشش دا وکوئ چې د خپلې زنانو
د پردې اهتمام وکوي داسې قسم لباس ورته نه دي ورکول پکار داسې قسم هغه نور طریقې طور طریقې چې کوم در هغه ورته نه دي ورکول پکار چې د هغې نه دا سیسټم دې حد ته ورسي ښه پوهېږئ نو پرده دا د اسلام حکم دی دا د مسلمان نښه ده د نورو زنانو او د مسلمان د زنانو په مابین کې به فرق دی چې مسلمان زنانه به پردهداري د مسلمان اسلامي معاشرې زنانه چې کوم ده هغه دا به په پرده کې ښه او که چېرته داسې نی نو بیا په دې مغربي دنیا په دې حالاتو ته وګورئ چې رستره ده چې کوم ده هغه سیسټم بل شان کېږي نو خو مونږ تاسو هم ورپسې روان یو مونږ تاسو هم چې کوم د هغوی په نقش و قدم باندې چې څومره کیدی شي نو بس وردان ورپسې ور مخکې کوو نو صحیح شوه نو بهرحال څه دی بیبي مریم چې کوم ده نو فاتخذت من دونهم حجابا حجاب یو پرده خپل ځان یې د خلقو نه چې کوم نن هغه محفوظه کړی خپل ځان یې د خلقو نه پټ کړی یو معنا دویمه معنا علما ذکر کوي فاتخذت من دونهم حجابا للعبادتي دا دې چې دا پرده اختیار کړې وه که نه دا د دې دپاره چې خلق د دې د عبادت هغه کیفیت نه ویني چې د ریا هغه حالات پکې رانشي ښه ریا هغه حالات پکې رانشي چېرته ریا پکې ځکه عام طور سره په دې معاشره کې یو لوی مصیبت دا دی چې په دې خلقو کې د ریا او د نام نمود او د ښودنې دا مرض داسې راغلی دی هر څوک چې کوم هر یو کار کوي که عبادت کوي نام نمود او ښودنه نام نمود او ښودنه حالانکې زه ویم چې کوم عمل کې چې د چا دپاره کې هغه ته د تصویر د یستو ضرورت نشته هغه ته د ښودنې ضرورت نشته هغه ستا د زړه نه خبر دی هغه ستا د زړه نه خبر دی زمونږ خلق اکثر چې کوم نه هغه چې لغون ته کې څه کوي که نه بس تصویر به وباسي یاره دله مې داسې وکړل دله مې داسې وکړل نو زه ویم د دغې کول نه دا نه کول ښه دي دا نه کول ښه دي ځکه کم از کم یو غریب له دې ورکړه غریب خو دې په پوره دنیا کې وشرمو که نه هغه لرې تصویر وباسه چې دی لغونته کې داسې کوي حالانکې دوام کوشش دا وکوي چې کم از کم یو کار کوئی الله لی وکوي الله لی وکوي دا تمام پاکستان د ستاسو تعریف وکړي یو کپ چای دی نه جوړیږي دا ټول خلق د ستاسو تعریف وکړي پلان کې ښه سړی دی ښه سړی دی ښه سړی دی څه به ترې جوړ شي هېڅ شی ترې نه جوړیږي ښه نو خپل ځان له پې هغه ډېر اجر ولې خرابوي ولې پې خپل ځان له هغه عبادت روړه کوي ولې پې د الله تعالی نه ځان لرې کوي ریا ښودنه خلقو ته خول چې کوم دی که نه د دواړو جهان مبارک سردار ورته څه وایي شرک اصغر ورته وایي وړوکې شرک ورته وایي چې وړوکې شرک خلقو ته د خولو دپاره ٹھیک شوه نو زمام چې څه کوي الله لی کوي الله تعالی ستا د ارس کیفیت نه خبردار دی خلقو ته اړو بخوی خلق تستا تعریف اړو نکی او چې کله د نه الله رضا شي د الله د پاره کوي که نه نو د خلقو پړونو کې به الله خود به خود ستا محبت پیدا کی روایاتو کې راځي وایي چې کله یو انسان د الله خوښ شي که نه او الله خپل محبوب جوړ کی وی الله خپل مقربینو فرشتو ته وی ای فرشتو زه د پلانکي بنده سره مینه کوم تاسو هم سره مینه شروع کوئ تاسو مو سره مینه شروع کوي هغه مقرب فرشتې راشي د نورو فرشتو ته د آسمان تمامو فرشتو ته ووایي الله ورسره مینه کوي مقرب فرشتې ورسره مینه کوي تاسو هم ورسره مینه شروع کوي د آسمان فرشتې ورسره مینه کوي بیا هغه د آسمان فرشتې راشي د مخلوق په زړونو کې د دغه خلقو محبت پیدا کړي ٹھیک شوه خو چې الله د الله د رضا دپاره کوي او که نه خلقو ته ښودنه یې که نه نو ګوره د دې هېڅ قسم څه فایده نه مشرانو به وي هندو ستړی خدای ناراضه دغه حالات ته نو ګورې د ښودنې او د ریا او د خلقو ته د ښولو دا چې کوم تصور دی دا د دې ذهن نه وباسئ مقصد پکې د الله رضا کوي نو چې د الله رضا یي نو د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد فرمایي انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی د انسان چې د عمل نه کوم نیت دی کوم اراده یي الله به ورته د هغې مطابق اجر ورکوي نو که مقصد دی د الله رضا یي د الله رضا به درته میلاو شي که مقصد دی پکې نور څه یي که نه
مقصد دې پکې نور سي. الله تعالی وایي فهجرته الی ما نوى، د انسان چې کوم عمل کړی بس د هغې عمل به هغسې پسې ځي. نو ٹھیک شوه. نو بهرحال عرض مې دا کو چې څه کوی الله لی کوی، خلقو ته مه خوی، خلقو ته مه خوی، خلقو ته د خولو ضرورت نشته ښه. نو فاتخذت من دونهم حجابا لا تمنع، چې څه دی چې د بیبي مریم د خلقو نه د کم نن هغه ځان کناره کش کړو. نو زمونږ خلق خړومبې اډوسه کوي نه، او چې کوي که نه یروی بیګا خو د سپو داسې غفل دی، بیګا وایي د سپو دا غپار ده، دا شپه وایي بیګا داسې درانه شانتې وه ښه، شپه بیګا داسې. او ګوره بیګا چې کم دی یاره بس داسې ناست ومه او بس پته نشته چې دا بیګا یې دا اذانونه ولې لیټ کول. نو صحیح شوه. حالانکې دوام په کار دا ده چې دقه ټایم کې چې څه دې وکړل هغه خلقو ته د ویلو څه ضرورت دی، خلقو ته د ویلو څه ضرورت دی. دا ته بس سحر راشي او اعلان وکړې چې ما چې کوم نن هغه داسې کار کړی دی. زما په خیال دغه خپل عمل دې ځان له روړه کړه، خپل هغه چې کومه ستړې دې کړې وه هغه دې ځان له تباه کړه. نو خلقو ته مه ښایئ، الله تعالی به اجر هغه درکوي، عمل الله له کوئی بدله به هغه درکوي. نو خلقو ته د خولو څه حاجت دی. صحیح شوه. فاتخذت پس اونیسله دی من دونهم ما سوا د دینا حجابا یو پرده، فارسلنا پس راولیږه مونږه الیها دی طرف ته روحنا هغه روح زمونږه چې جبریل امین دی الله ورته راولیږو. ولاړ شه الله تعالی راولیږو څه دپاره؟ جبریل امین د رالیږلو مقصد دا و چې الله تعالی ورته اولاد ورکي، الله تعالی ورته اولاد ورکي. نو چونکې فرشته وه، نو فرشته خو په د انساني سترګې د فرشتې لیدلو نشي کولی، خامخا د انساني شکل کې به د انساني شکل به پکار وي. نو چې جبریل امین نالی که نه، جبریل امین نالی، نو جبریل امین په انساني شکل کې راغلی و ښه، په انساني شکل کې راغلی و. نو دلته نه به څوک په دې کم نن هغه در باندې اعتراض کوي چې فرشته او جبریل امین چې راځي نو هغه خو چا څخه راځي؟ پیغمبر څخه راځي. او په زنانو کې چې پیغمبر نشته نو دا جبریل دې څخه څنګه راغلی دی؟ خبره مودین تراله. نو علماء کرام لیکي وایي اصل کې جبریل امین الله تعالی چې دی بیبي مریم ته رالیږلی دی نو دا د وحی دپاره نه دی، او پیغمبر ته چې جبریل امین راځي نو هغه وحی په طور باندې راځي. دغه فرق دی ښه. خبره مودین تراله. پیغمبر ته چې جبریل امین راځي نو هغه وحی راړي. د جبریل امین ډیوټي دا ده چې انبیاو ته به وحی راړي. او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبریل امین اخیری وخت کې جبریل امین نه تپوس کوي جبریل زما نه رستو به دنیا ته راځئ که نه، زما نه رستو به دنیا ته راځئ او که نه؟ جبریل امین ورته وایي حضرت ستاسو نه بعد به لس ځله دنیا ته راځم او لس څیزونه به وړم ښه، لس ځله به دنیا ته راځم او لس څیزونه به وړم. هغې کې به یو څه چې راشم د خلقو نه به امانتداري یوسم. نن په خلقو کې امانتداري نشته ښه، امانتداري بالکل په چا کې نشته. خصوصا نن تاسو وګورئ چار چاپېره د دوکاندارانو سره یو دی بل دی چې د چا وسره شي نو بس ملاوټ دی، ملاوټ دی. حالانکې د ملاوټ متعلق د دواړو جهان مبارک سردار صراحتا ارشاد فرمایلی چې من غشا فلیس منا، کم انسان چې هغه ملاوټ وکړه دا سړی زما امتي نه دی. د دواړو جهان مبارک سردار د خپل امت نه خارجوي چې زما امتي نه دی چې ملاوټ یې کړی دی. نن کم یو شی تاسو ماته داسې ښوولی شئ چې په هغې کې ملاوټ نه وي؟ کم یو شی داسې دی چې په هغې کې ملاوټ نه وي؟ ٹھیک شوه. اکثر که ستاسو د مغربي دنیا ته لاړئ که نه هلته کې به چرې په یو دکان باندې به یې درته دا نه لیکلي چې خالص دود دستیاب دی. زمونږ دی دلته کې چې کم نن هغه خالص او انتهایی خالص او ډېر خالص اوس دغسې ٹھیک شوه. نو لہذا
زمونږه په دې معاشره کې چې کم نن هغه دا ملاوټ یو عام مرض دی په دې خلقو کې هر څه کې ملاوټ کوي ښه هر یو شي کې ملاوټ دی نو ټیک شوه نو بهرحال سره لومبی امانتداري به د خلقو نه وړي امانتداري په هېڅ چا کې نشته چې د چا څومره وس رسي نو دی دومره غبط کوي او بیا مونږ تاسو یو پسې چې کم نن هغه نارې لګو پلانکي داسې وکړله پلانکي داسې وکړله پلانکي داسې وکړل حالانکې که زمونږ ستاسو وس رسي که نه مونږ تاسو مزبرګان نه یو ما درته مخکې دغه کړې وه دلته کې یو مالي و هغه چې کم ده نه د کالج کې هغه د کالج کې ډیوټي وه نو چې کور ته به روزانه راته که نه نو ځان سره به یې په سایکل باندې دوه دوه درې درې خښتې به یې ځان سره راړې کور ته چې نور څه به یې وس نه رسېدل که نه دغه خښتې به یې راړې دا به حالانکې دغه شی خو چې کوم دی نو څه فایده نه ورکوي که نه هغه به یې ځان سره راړې نو چې زمونږ ستاسو څومره وس رسي که نه مونږ تاسو یو کې چې کوم نن هغه امانتداري هغه شی ختم شوی دی بل وی چې بیا راشم د خلقو نه به حیا اوچته کم خلقو نه به حیا اوچته کم نن ګورئ په دې معاشره کې حیا نشته نو حیا چې کم حیا څه ته وایي لغونته کې د حیا هغه حالات ته وګورئ هغه پښتو هغه غیرت هغه حیا هر څه د دې خلقو نه تللي دي هر څه د دې خلقو نه تللي دي او بل وایي چې په اخرني ځل باندې کله راشم که نه څه چل به کوم قرآن به اوچت کم بس تو قرآن مجید دا نسخې به موجودې خو الفاظ به پکې نه د قرآن نسخه به موجوده خو صفا سپینې پاڼې به نور به چې کم نن هغه پکې څه شی نه نو بهرحال جبریل امین راتلل دنیا ته چې کم دی که نه دا صرف هغه د نبوت هغه انبیاو ته راتلل دا نه دي بلکې الله تعالی کله کله چې کم نن هغه بغیر د وحی نه هم جبریل امین دنیا ته رالیږلی دی ښه پوهېږئ تاسو لکه پیغمبر علیه صلات وسلام څخه جبریل امین 24,000 بار راغلی دی ښه 4,000 ځله پیغمبر علیه صلات وسلام څخه جبریل امین تشریف راوړی دی خو بیبي مریم څخه چې راغلی دی که نه دا د وحی دپاره نه و دا د الله تعالی چې کوم هغه د الله چې کوم حکم و د حضرت عیسی علیه صلات وسلام هغه ولادت هغه سلسله د الله تعالی هغه حکم پوره کولو دپاره راغلی پوه شوئ تاسو ښه جي فارسلنا پس راولیږه مونږه الیها دې طرف ته روحنا روح زمونږه چې جبریل امین دی نو علما کرام لیکي وایي جبریل امین خپله نه و راغلی الله تعالی را لیږلی نو دا د دې خبرې چې کوم نن هغه سره د دې خبرې جواب دی چې اکثر خلق وایي چې ګینې دا فرشتې به په خپل اختیار باندې راځي پیغمبر علیه صلات وسلام څخه یو ځلې چې کوم نن هغه دا وحي تقریبا 15 ورځې وحي هغې کې تاخیر رالی 15 ورځې وحي بند وه د دواړو جهانو مبارک سردار چې کوم نن هغه به خفه و چې کله جبریل امین نالی رسول الله مبارک پته وی جبریل ته نه راتلی وی مونږ سره مونږ خو وی د الله په حکم باندې دنیا ته راځو وی د الله حکم راته نه ونو نو معلومه دا شوه چې فرشتې د الله په حکم باندې د الله د حکم پابند خو یو ورکوټې غونته کې انسان د الله د حکم پابندي نه کوي نو فرشتې دومره لوی مخلوق د الله تعالی د حکم پابند دی حالانکې د جبریل امین عمر څومره دی یو ځلې د دواړو جهانو مبارک سردار جبریل امین ته وی یا اخیا ای رورګیا جبریل امین پې خفه شو وی ما ته رورګی ووی د کسرې رورګی اکثر خلق د مینې نه کشر ته وایي که نه کشر ته وایي جبریل امین په خفه شوی ما ته رورګی ووی رسول الله مبارک چې ورته داسې وکتل که نه وی جبریل ستا به څومره عمر وي وی صاحب خبر نه یم خو وی دومره دغه دی چې په دې افق کې یو ستوری چې کوم نن هغه را پیدا کېږي وی 70,000 سال بعد هغه ستوری یو ځل راښکاره کېږي رسول الله مبارک په ته وی څو ځله به دې لیدلی وی کم از کم 70,000 ځله به مې لیدلی او یا 1000 ځله به مې لیدلی رسول الله مبارک په ته وی خبرې هغه ستوری څه دی خبرې هغه ستوری څه دی
जिब्रील अमीन वतवीद अल्लाह पैगंबर ने खबर वे अगस्तोर अल्लाह ताला जमा नूर पैदा करो वे दा अगो जिब्रील अमीन पूछ चे सरे दा बात चीदार और गे वेली दे दाइदा सिरदी वेली का पोई गई तासो नो बहरहाल सरे जिब्रील अमीन चे कम दे जिब्रील अमीन और हर फरिश्ता चे दुनिया तराजी दा अल्लाह ताला पे हुक्म बंदे दा फरिश्ते दा अल्लाह दा हुक्म इताअत कई दा अल्लाह दा हुक्म पाबंदी कई इंसान देनो चलो द इंसान हैसियत से दे बदल सुमर दे टोटल तकरीबन 5 पिनिम पुटा दगा 5 पिनिम पुटा बदन इंसान जे कमदन हगा दगा पदगी बांधे दुमरा नाजीगी चे द अल्लाह तोल हुक्मुना मातईका रस के सोचो कई सुमर हुक्मुना मातऊंगा सुमर द अल्लाह ताला ना फरमा नहीं कहूंगा सहीशवा लिहाजा हर्द में दाको चे फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया दगा जिब्रील अमीन पे इंसानी शक्ल बांधे दे तजाहिर शो न चे पे इंसानी शक्ल दी उलीदल कनाडा से इंसानी शक्ल बांधे न दे इंसान मिजाज दादे जियो नाशना इंसान उविनी पद बांधी यार राजी ठीक शवा उससे कैफियत इंशाल्लाह सुबह के खीरी बे बिया होगा बस दक्के पूरे काफी रहे हाँ ना बशरन सविया ज़ाहिर शदीदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला'i व दरक़िश शिक़ा'i व सूइल क़ज़ा'i व शिमाततिल अअदा ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इथम ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरति हिय लिक रदन इल्ला क़ज़ैतहा वला मरदन वला मरीदन इल्ला शफ़ैतहा वला दैनन इल्ला अद्दैतहा वला मुसाफिरन इल्ला बल्लग़तहा वला गम्मन वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहा लना या अरहमर राहिमीन रब्बि जअलना मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियतिना रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिअख़लाक़िल क़ुरआन वरहम अलैना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअता वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द अल्लाहुम्मा आतिना मिन लदुनका खैरन कसीरन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बैनना व बैन मअसियतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लुत्फ़ फ़ीमा जरत बिहिल मक़ादीर या लतीफ़न बिख़ल्क़िही या ख़बीरन बिख़ल्क़िही उल्तुफ़ बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लुत्फ़ फ़ीमा जरत बिहिल मक़ादीर अल्लाहुम्मा या मन लतफ़्त बिख़ल्क़िस समावाति वल अर्द व लतफ़्त बिल अजिन्नति फ़ी बुतून उम्महातिहा उल्तुफ़ बिना फ़ी क़ज़ाइका व क़दरिका लुत्फ़न यलीक़ु बिकरमिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा जअल जमअना जमअन मग़फ़ूरन व सअयना सअयन मशकूरन व तिजारतना तिजारतन लन तबूर अल्लाहुम्मा ला तजअल बैनना शक़ी वला महरूम अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका व अला तिलावतिल क़ुरआन
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا حلالا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمجاهدين واقتل الكفرة والفجرة وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام بإمام عادل. اللهم أيد الإسلام بإمام عادل. اللهم لا تقتلنا بغيظك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.